دی ورته بیټکونه حجرې جوماتونه خالي کړي. الله تعالی دې ټول کلي له خیر ورکړي، الله دې استقامت ورکړي، الله دې ستاسو نه رضا شي، الله تعالی دې ټولو له خیر د برکات د دنیا او د آخرت ورکړي. زموږ یو دوست دی کالا کې د هغه ورور وفات شوی دی، الله تعالی دې وبخي. نو څوک وفات شوي دي الله تعالی دې ټولو ته بخښنه وکړي. زموږ یو حاجي صاحب د خانشیر حاجي صاحب د کلي کې مشر سړی دی، دعا ورته وکړي الله وله ښه صحت ورکړي، طاقت ورکړي، الله تعالی وله توفیق ورکړي. زموږ دوستان دی هغوی دعا غوښتې، څوک د سفر نه راغلي الله تعالی دې کامیاب کړي. نور بهر تللي دي کوم ځای چې دي الله دې خوشحاله ساتي، الله دې طالبانو څوک خدمت کوي دوی سره محبت کوي، الله تعالی خیر ورکړي، برکت ورکړي. دې ملګرو دا نکاح وتړه الله دې دوی له پکې برکت الفت محبت واچي. الله تعالی دې ټول امت ته خیر کړي. دعا وکړي الله زموږ د ملک حفاظت وکړي، الله دا ټول ملک محفوظ ساتي. چېرته اسلامي ممالک دي، که امارات اسلامي دی، که پاکستان دی، که عرب دی، الله دې حفاظت وکړي، الله دې ټول مجاهدین امداد وکړي، الله تعالی دې ټول مؤمنانو ته خیر ورکړي. او زموږ د ملک خصوصي الله تعالی دې د حفاظت وکړي، د هر قسم کافرانو نه دې الله بچو ساتي. الله تعالی دې زموږ ستاسو د قرآن محبت مینا ناز ته عشق نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ ستاسو د راتل قبول او منظور وګرځي. دا چیله ده د قرآن ښه څلوېښت ده د چیلۍ، دا چیله ده د قرآن، نو دې کې به نورې خبرې نه کوي ډېرې بې د قرآن نه. تدبر به کوي، قرآن به لولئ، ګورئ به، زده کوئ به، بل ته به یې وایئ، به دا تدبر دی. خبرې به فضول خبرې ما لا یغني هغه ښې نه دي. خدای پاک د طالبانو له اسباب د خیر برابر کړي او د خلک د طالبانو امداد کوي. دعا ورته وکړي الله دې له اجرونه ورکړي، الله دې له بدلې ورکړي، عوضونه ورکړي، الله یې په مال الواد کې برکت واچي، تمام کارونه دې الله برابر کړي. یو دعا وکړي الله تعالی دې څوک مریضان الله دې ولا صحت ورکړي، الله دې مریضانو له صحت ورکړي. زموږ کورونو کې ستاسو ټولو کورونو کې الله دې ټولو له صحت ورکړي، استقامت ورکړي، الله دې رضا شي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أسي سورة فاتحة بتبركان هو صبانا بخير دا كون نخذ دعاء أقول يا طالبان أنت يسوع خبري وكم لدي فايدي والستل سورة فاتحة قدي شو اللي يخاف وين لا في السير ده ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طالبان ورونو دا نن تاسو څو خبرې کوم د مخکې د دې نه دا ضروري دي چې طالبانو وخت او دی له سره لږ سوچ پیدا شي. دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك وبارك وسلم عليه. دا ستاسو یو خبرې کوم طالبانو د الله تعالی تاسو دې ته راوستی دی تاسو قبول کړئ ښه ځکه چې الله تعالی دلته راوستی تاسو بس څوک درغلي خو نو درته چا ویلي خو الله تعالی دله لکه واچوله تاسو اراده وکړه
الله توفیق درک نو الله راوستي نو اول شکر په دې وباسي چې الله تعالی دلته راوستي ځکه د قرآن شریف ته الله هر څوک نه کینی ښه دا ټول خلک وایي چې زه د قرآن ته ناست وی او مال د قرآن راځي او زه د قرآن ذکم خو الله وینا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق اړوم د آیاتونو خپلونه د کتاب خپلنا هغه کسان چې تکبر کوي په ځمکه کې پر نه حق څوک چې تکبر کوي الله وایي زه خپل کتاب ته نه پرېږدم نه راولم نو شکر وباسئ چې الله تعالی مونږه تاسو دې کتاب ته راوستو الله دې مونږه تاسو له برکت ستاسو راتلل دې الله قبول کړي الله دې له برکت درکړي الله تعالی برکت ورکوونکی ښه او دا طالبان ټول دعا وکړو چې الله تعالی دې ته د قرآن د تفسیر نه ډېر لوی حصہ زړونو ته راولي او ان شاء الله تاسو به اخر کې بیا ګورئ ځکه دا منبع او مرکز دی په پښتونخوا کې دا اول ځای دی د قرآن شریف چې پښتو کې ترجمه په دې طریقه باندې شروع کړه دا اول ځای دی نو هغه اولیاء چې پراته دي دا غیر برکات ځکه د پیغمبر نه پیغمبري په مرګ سره نه دي د ولی نه کرامت په مرګ سره نه دي دا غیر برکات دي نو اول خبره دا ده چې تاسو دا مهرباني کوئ د مشرانو د اکابرو ټولو دا طریقه وه چې رمضان به رانږدې شو کتابونه به اخلاص کړه که زمونږ کتابونه خلاص شو دورې او دغه جلسې اجتماعات وشو بیا به قرآن شریف ته متوجه شو څومره اسلاف د دیوبند څومره اسلافو اکابرو اولیاءو علماو بزرگان د دې دا معمول بوخه نو د دې وجنه په دې رمضان کې به په پنجاب کې حسین علی رحمت الله علیه ترجمه شروع کړه نو هغه ترجمه داسې نه وه لکه موږ چې کوو هغه به صرف دا دلیل نقلی دی دا عقلی دی دا وحی دی دا افاقي دلیل دی دا داخلي دلیل دی دا خارجي دلیل دی دا عقلی دلیل په څو قسمه دی دا به یې ورته وي ښه داسې باندې به د دې نه تر دې پورې دلیل هغه موږ وو خو موږ ورسره ترجمه هم کوو چې خلکو ته دا زده وشي هغوی به وي بیا حسین علی رحمت الله علیه دا طریقه یې ښه وه چې رمضان به شو لوی خلک به هغه له تلل مولانا شمس الدین صاحب او دا درخواستي صاحب غلام الله خان صاحب والد محترم سرفرا خان صفدرس رحمت الله علیه دا ټول رحمت الله علیه دي هغه تللی دي ښه دا خلک به تل هلته به هغه ترجمې ته پراتو نایب ورته قرآن شریف وایي والد محترم وایي زه لاړم نو موږ چې قرآن شریف شروع کړو نو موږ وایي چې جلالین خو موږ دوه ځله ویلی دی نو خو هغه دا خبره کوي نه دا وایي او دی یو دغه کوي دی ما چې دا نه بل کال بیا لړم نو بیا مې ته دغه طریقه زده کړه بل کال لړم د هغې مکتوباتونه هغه په پنجابۍ کې لیکو پنجابي ژبه وه نو وی هغه ما فارسی ته کړل دا اوس دا نکتې دي یا دا دغه چې کوم دی په شا تاسو وینئ که نه دا هغوی د پنجابۍ نه اردی نه فارسی ته راوړل ځکه دې علاقه کې فارسي وه نو هغه یې فارسی ته راواړولې نو راوړې نو چې 3 کاله مې دا وکړو بیا مې حضرت صاحب ته وښو چې دا مې ولیکو ستاسو د قرآن شریف نه ما دا نقل وکړو د هغه چې وکړه ډېر خوشحاله شو وی ما ورته وایي چې اوس دعا وکړه چې الله تعالی د دې هغه وطن کې رواج نه دی چا به چې آیات په کتاب کې راغی مخکې د آیات معنا مکو کافر کیږي سړی دا به یې وي نو چې هلته دې دغه شروع کړي نه چې راتم طالبانو ته مې وي هغې دوره به یې کوله فنون به یې وي طالبانو ته مې وی چې دغه وکړه د ترجمه به شروع کوو
وی غیبی چې استاد ترجمه چا کړې ده کوم مولا ترجمه کړی چې ته کې هغه داسې طالبانو کلک طالبانو ما ورته چې بس که شروع کوي نو کتاب در توام او که نه شروع کوي نو بیا ته نوام کتاب وی غی مجبورن کېناستل چې کېناستل و اته نه کسانو د و نه اتو نو کسانو و اته کسانو نو په څلوېښت ورځې کې مې ورته خلاص کړ خو لفظ او معنا او اختلافي ځای او ګرانوالی وی غی چې واورېده وی چې دا خو عجیبه دا دلیل نقلی شو دا وحی شو دا شو دا رد دا په فلاني فرقې دا ټول مې ورته وویل وی غی له خوند ورکړه جلالین یې ویلو جلالین یې قرآن نه زده کېږي نو وی غی ویلو وی چې بل کال شو نو طالبان شل دېرش رالل چې بل کال شو نو په زغې نه ښې سلسله د هغې نه شروع شوه یو شپېته کال هغې قرآن درس ورکړو 2015 دا طالبان به په کلي کې ښه په کلي کې زموږ جومات وړوکی دی چې دا چوټي به شوه بیا به دا خلک تلل ازدحام دا ځای موږ مجبورن جوړ کړی دی ښه دا اوس جوړ شوی دی 2 کال هغې پکې ترجمه کړې ده اخري او 2.5 کاله پس هغې بیا وفات شو اوس هغه سلسله الله تعالی جاری ساری ساتي خدای دې تیاری او ساری وساتي نو دا ترجمه چې شروع شوه دا څومره ترجمې چې دلته کېږي که نه دا ټولې بالذات یا بالواسطه د هغې شاګردان دي دا بالذات یا بالواسطه د هغې شاګردان دي او لاهور کې به لاهوري رحمت الله علیه کوله لاهوري رحمت الله علیه به کوله دا 2 ځایه په پاکستان کې دا ترجمې کېدي بل ځای نه کراچۍ کې وه نه سن کې وه نه ملتان کې وه نه بل ځای لاهور او میاں والی لاهور او میاں والی او پښتونخوا کې یو شاه منصور اوس هغه سپین ږیري ټول مړه دي که زه تاسو ته ووایم ډېر لوی چې هغې تاسو نه پېژنئ کړو خلزاده صاحب لوی علماو یا دا اوس شهاب الدین صاحب دي دا ټول دلته پاتې شوي هغه اوس وفات شوي دي اکثر یو نیم پکې ژوندی دی نور وفات شوي دي سلسله د هغې نه شروع شوه او ولې چې بغیر د هغې نه د قرآن چې په تلفظ باندې اول زده کول دي او بیا یې په معنا باندې ځان پوهول دي ځکه د قرآن نوم د څه دی القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن نوم د الفاظ او د معنا دواړو دی الفاظ به یې زده کې صحیح او معنی به یې زده کې صحیح نو شروع یې وکړه پس د هغې نه قبلګاه رحمت الله علیه وي ورشتو مولانا صاحب نصیر الدین رحمت الله علیه هغه واغستم وی چې راځه چې ځو حسین علي رحمت الله علیه څخه نو لاړو هلته کې بیعت یې ترېنه وکړ او 3 کاله ورڅخه 3 رمضان کې لاړ ادا ترجمه به ورته په 3 کالو کې داسې زده کړه چې هغه چې زما یقین دی چې دې اوس طالبانو ته ملایانو ته وام هغه پوهېږي خو د هغه زمانې طالبان ملایان هر یو به له 20 کاله طالبي کړی وه هغه له 20 کاله طالبي یې کړی وای ته به کتابونه یادو نو چې هغه یې ووایي نو بیا پښتو نه شروع شوه خبره چې شروع شوه هغې کې لوی تکلیفونه راغلل سختۍ راځي قسمه قسم انقلابات راځي مشکلات راغلل هغه هر څه الله ختم کړ او د قرآن هغه رڼا د قرآن هغه برکات په دې علاقه باندې الله قایم کړلو نو هغه سره سلسله د قرآن شریفو هغه شروع شوه دا یو طریقه دی اسلافو ایښې ده که حسین علي رحمت الله علیه شو که لاهوري رحمت الله علیه شو که والد محترم رحمت الله علیه زه هغه ته قبلګاه وم زه والد محترم ورته وم هغه دا طریقه په پښتونخوا کې کېښوده
دینه مخکې چرته نه وه، نه چا کړې وه نه چا ویلې وه. نو دا کېښوده یو طریقه. اوس دا خو یو لوی بدعت دی چې څلوېښت ورځې کې ته قرآن شریف ختمو، وشوي دا خو یو لوی بدعت دی. نو دا بدعت خیر دی وایي پوه شوي. نو موږ چېرته وو چې ملا علي قاري وایي امام شافعي رحمت الله علیه وایي په طریقة المتقین کې چې یو بدعت حسنه دی یو بدعت سیئه دی، یو بدعت مذمومه دی یو بدعت ممدوحه دی. امام شافعي رحمت الله علیه په طریقة المتقین کې لیکلي دي نو دا هغه بدعت دی چې هغه کېښود او حدیث کې راځي دا ټیک دی ښه. ځکه من سن سنة حسنة چا چې یو ښایسته طریقه کېښوده یو ښایسته لارې کېښوده چې هغه د شریعت خلاف نه وي. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها رواه مسلم. مسلم دا حدیث راوړی دی. چا چې یو ښایسته طریقه کېښوده هغه له په هغې باندې اجر دی، څوک چې عمل کوي په هغې باندې اجر دی. نو د دې حدیث نه بدعت حسنه او مذمومه معلوم شو چې یو غلطه طریقه کېښودل دي یو صحیح طریقه کېښودل دي. لکه ګوره دا هم بدعت دی، دا درجې چې طالبانو مقرر کړي دي مدرسو کې، دا دویمه ده درېیمه ده اتمه ده علم اته درجې دی. علم خو من المهد الى اللحد دی. دا هم علماو چې مقرر کړي دي او وفاق والو دا هم بدعت حسنه دی ښه. او سیئه او حسنه فرق کوه. ځکه امام شافعي رحمت الله علیه لوی سړی دی، هغه وایي دا یو بدعت مذمومه بل بدعت ممدوحه. ښه بدعت یې هغه کوه چې ناکاره یې د هغې نه ځان ساته، ناکاره یې د هغې نه ځان ساته. ځکه كل بدعة سیئة ضلاله، هر بدعت سیئه ضلاله دی. دا مقید دی په سیئه باندې، هر بدعت سیئه ضلاله دی. نو دا ټیمونه دا ګنټې دا وختونه دا ټول دا په بدعاتو کې راغلل ښه. دا جمعات کې اودس کول دا هم بدعت دی، دا نیت تړل دا هم بدعت دی. دا بدعت دی خو حسنه دي که نه، څوک ورته سیئه نشي ویلی، حسنه بدعت دی، ښه کار دی کوئ یې. دا تدوین د کتابونو دا هم بدعت حسنه دی. دا هغې ته شروط کې دي په مدارسو کې شرطونه دا ټول د طالبانو د فائدې لپاره. نو من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة چا چې ناکاره طریقه کېښوده یو غلطه طریقه ناکاره طریقه فله وزرها وزر من عمل بها، دله د هغې ګناه دی او څوک چې هغې عمل کوي هغې به هم ګناه دی، هغه هم ګناهګاري، خپل هم ګناه وکړه بل هم په ګناه کې راوستو. نو دا یو طریقه ښایسته په دې علاقه کې کېښودی شوه، په دې کلي نه دا شروع شوه. دا الله تعالی دنیا ته ورسوله. الله تعالی دې موږ طالبانو له ټولو له توفیق ورکړي، ځکه چې موږ راغلي یو په ډېر لوی اوچت نیت باندې د قرآن چې موږ ځو د قرآن ترجمه زده کوو. دا ترجمه ده ښه، ترجمه نه ده، ترجمه. نو ترجمه زده کوو د قرآن، په هغې کې به اول کار دلو کې ستانیت، اول ستانیت ته راتلو دی او د قرآن د زده کولو دی. ځکه انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په نیت سره دی. طالبانو ته اوله خبره دا ده نیت د الله د رضا دپاره. قرآن سره زده کوو دا د قرآن حق دی چې زه زده کړم او زه زما اصلاح وشي او زه پې عمل وکړم او نور مسلمانانو ته ورسوم.
اول پدې کې اصلاح د عمل د نیت. انما الاعمال بالنیات. ځکه امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب هغه چې شروع کوي دا حدیث یې اول راوړی دی. نو اول نیتونه به ډېر ښه کړو چې زموږ نیت یا الله دا دی، سفر مې کړی دی، کور مې پرېښودی دی، آرام راحت هغه مې پرېښودو، رالم ضیقت ته، تکلیف ته، مشکلاتو ته راغلم، د ډوډۍ پته نه لګي، د مکان پته نه لګي، تکلیف دی، لیکن څه دپاره راغلم؟ ستا د کتاب زده کولو دپاره چې دا مې الله راته راولي، دا زده کم، دا زده کم، په دې ځان پوه کم، خپل اصلاح او د ملک مسلمان روغ خور اصلاح حکم دې دپاره راغلی. بس دا زموږ نیت دی. نو چې نیت ستا صحیح که نه، نو دار مدار د عمل په نیت باندې دی، الله به دله لوی اجر درکوي. نو نیتونه به ډېر صحیح کوو، اذان سره به قصد وکوئ، اراده وکوئ، نیت وکوئ چې الله راغلی یو، لوږه برداشت کوو، تکلیف برداشت کوو، یخني ګرمي برداشت کوو، الله ستا د کتاب دپاره چې دا کتاب راته اوښې، په دې کتاب راته عمل نصیب کړي او دا کتاب زمونږ د سینو ته راولي. نور ورځې د اصلاح د دنیا دپاره، د اصلاح زما د ځان دپاره، د ټولو دپاره دا یو سبب دا سفر وګرځي. نو چې ته دا وکړې رضا د الله، ستا په دې کې څه ده مقصد؟ رضا د الله. بس رضا د الله دی، عمل دی داسې ته. ځکه تاسو ته حدیث کې راغلی مشکات شریف کې که علم د ریا دپاره کې چې خلک راته لوی مولوي صاحب ووایي او دا چلوي دا وي، لړی که جهنم ته که نه. نو بیا خو د ریا دپاره هر ریا عمل شرک خفي دی. شرک خفي دی، دا خو تا ریا وکړه. نو ریا نه دی الله موږ وساتي. ولې؟ چې علم د الله تعالی ډېر لوی انعام دی، دا هر چا له نه ورکوي. طالبانو ګورئ، دا علم د الله تعالی لوی انعام دی، دا هر چا له نه ورکوي. من عمل بما علم، چا چې عمل وکړه په هغه چې دی عالم شو. من عمل بما علم، چا چې عمل وکړه په هغه چې دی عالم شو، په هغې دی پوه شو، په هغه آیات، په هغه من عمل بما علم اعطاه الله علما ما لم يعطه، وربکې دته الله هغه علم چې نورو ته به یې نه ورکړی. چې ته عمل وکړې په هغه علم چې تعالی الله درکړ او هغه ته ډېر په احتیاط باندې استعمال کې. من عمل بما علم اعطاه الله علما ما لم يعلم، دته به الله علم د هغه ورکړي چې دی به نه خبر. علم فیضي، علم باطني، هغه دې نصیب شي، خو چې ته په علم باندې عمل وکړې. او که په علم دې عمل ونه کړ نو حبطت اعماله، باطل شي اعمال. علم باندې عمل هغه ضروري دی ورونو. ځکه قرآن او حدیث د اعمل زور په انسان کې راولي چې په دې باندې عمل وکړي. او علم د دې دپاره دی چې موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي. اخلاص دا مقوله ده د څوک امام مالک رحمت الله علیه وایي، څوک نور وایي. دا مقوله الناس كلهم هالكون، خلق ټول هلاک دی الا العالمون، مگر عالمان بچ دي. بیا وایي العالمون كلهم هالكون، دا عالمان ټول هلاک دي، دا مولایان ټول هلاک دي. الا العاملون چې عمل کوي هغه بچ دي. عاملان بچ دي چې عمل کوي، په هغه علم باندې عمل کوي. بیا وایي العاملون كلهم هالكون، دا عاملان هم ټول هلاک دي. الا المخلصون، مگر مخلصان بچ دي. مخلصان بچ دي. والا عبادك منهم المخلصين، مگر نه بندگان ستا چې مخلصین دي. نو علم دومره لوی انعام دی د الله تعالی. دا څومره علوم چې دي شپاړس، دا د ټول د قرآن خادمان دي دپاره
الله دې تاسو لا موږ لا په دې باندې خپویا او په علم کې تفکر نصیب کی قرآن شریف کې تدبر نصیب کی لیدبروا الله تعالی وی تدبر کوي ښا تاسو تدبر کوي په قرآن کې فکر او تدبر مسلمان به پکې کوي چیر دا حکم الله تعالی پکې دا نجات دی موږ د دې تکلیف نه خلاصي نو دا تفکر پکار دی تدبر پکار دی الله دې موږ تاسو لا تفکر او تدبر په قرآن شریف کې لیدبروا آیاتی وليتذكر اولو الالباب تدبر کی آیاتونو کې نصیحت په واخلي صاحبان د عقل به نصیحت واخلي فکر به کوئی طالبانو ښه سورۃ فاتحه وایي یو آیات دي هر یو آیات کې فکر وکړه او تدبر پکې وکړه تدبر پکې وکړه فکر پکې وکړه فکر ډېر لوی شی د طالبانو فکر آباشت کې بک شاید رہی فکر هغه چې تا ته مخکې سلطنت ملاو شي خوشحالي راحت سکون فکر آباشت کې بک شاید رہی راہ آباشت کې پیشارت شي لار هغه چې تا ته د الله طرف فکر کوي خود دنیا کا کې فکر کوي کنه په ظلم زیاتی کې فکر کوي تدبر قرآن کې فکر نه کوي دی کې فکر نه کوي نو فکر بدیر کو تدبر تفکر ښه دا تدبر او تفکر دا لوی مقام طالبانو قرآن وایي یو رکوع وي یو آیات وي یو د حل یا د حرمت آیات راغی ته په لږ فکر وکړه چې دې کې د امت او د انسان د جن انس څومره فایده ده انس او جن ټول به راولي ستبه د ځان وای تمامه دنیا به راولي فکر وکړه ښه فکر وکړه چې دې کې څومره لوی فکر دی وکړه ما اوس تعالی الله په دې فکر باندې یو لوی مقام درکړي ځکه د عباداتو څلور مراتب دي د عبادت څو مراتب دي څلور قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون اخيري تفكر ده اخيري تفكر ده بس قیاما اولاد استرشي وقعودا پناس سمان عبادتو کا پناس سترشي على جنوبهم بیا په ډډه پروتي الله ځان سره یادې یا بیمار په لاس ډډه باندې مسکه پاغي ستړي شوي ويتفكرون تفكر اخيري مرتبه تفكر ساعه خير من عباده سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وي یو تفکر یو ساعت هو یو منټ 2 منټه یو 2 منټه 3 منټه تفکر ساعت خير من عباده سنه تفکر کدا د عبادت یو کال نه بهتر ده دا تفکر دی الله نصیب کی طالبان قرآن ورته بیا قرآن ورته بیانې ښه يدبروا آیاتی وليتذكر اولو الالباب تفکر دی الله نصیب کی زمونږه ښه تفکر دی لوی شی دی دا اخیری د عبادتو دی تفکر کې وښوي ان رسل بیا وای په مخلوق د الله کې تفکر کې دې ځمکه کې اسمانونو کې نور سپوږمۍ کې بر بحر کې دا پرې غان کې په دې کائناتو کې په مخلوق د الله کې به فکر کې نو رسل به وای ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار یو کال د عبادت ثواب ده الله تعالی درکې ښه الله دې زموږ تفکر نصیب کی دا دویمه خبره شو چې یو نیتونه صحیح کوي او بل تفکر دغه کوي او درېمه خبره طهارت ظاهري باطني چې ظاهر به قرآن ته پاک او دس کې ناسي لا يمس الا المطهرون لا يمس الا المطهر قرآن ته پاک سره کېږي یو طهارت ظاهري دی نو دس به وکي غسل به وکي پاک به قرآن ته کېږي یو طهارت باطني دی باطن طهارت سره باطن طهارت باطن پاک ساتي د سنا د تکبر نه
د حسد نه، د انانیت نه، د غرور نه، دا بیماری دي. دړه غټ رګونه سلور دي، دا دړه سلور بیماری دي. دا سلور بیماری دي، د دړه تکبر، غرور، انانیت، حسد، دا سلور بیماری دي. دا به د ځان نه لرې کې چا سره حسد مه ساته، تکبر ونه کې وای شي. دا ونه وایي چې زیم انا خیر منه خلقتني منه، انجام یې څه شو؟ غرق شو که نه؟ دا به ونه وایي. حسد نه، تکبر نه. تکبر عذابی لرا خوار کر و زندان لعنت گرفتار کر. درېمه خبر دا ده تکبر نه به ځان ساتي. طهارت ظاهري، دا طهارت باطني دی. نو تو ورته ستاړه کې دا قرآن څنګه راځي؟ دی خو محل غواړي او هغه صفا غواړي. دی خو ورځي خو هغه ځای ته ځي چې سینه صفا یي. صفا سینې ته قرآن دی، ګنده سینې ته قرآن نه دی. دا یاد ساتئ چې سینه ګندی د فسق فجور نه پوه شوي دینه، نو دې ته قرآن نه دی طالبانو. قرآن پاک ځای ته دی چې سینه پاک وي او هغې کې اخلاص وي، هغې کې تکبر ني، انانیت ني، په هغې کې حسد ني، هغې کې غرور، حسد، بغض، کینه، دا ټول باطني مرضونه صفای. دغه ځای قرآن راځي او الته جمعي، الته کې هغه ځای نیسي. نو ته به په خپله د هغې په دغه باندې پوه شوي. ځکه امام شافعي رحمت الله علیه هغه خپل استاذ ته وایي زما چې دغه دا ډېر حافظه مې ښه نه یادېږي نه. شکوت الى وقیع سوء حفظي، ما شکایت وکړه وقیع صاحب ته چې زما حافظه ښه نه ده، هېرېږي مې. فاوصاني الى ترک المعاصي، هغه راته وصیت وکړ چې ګناه مه کوه، د ګناه نه ځان بچ ساته، ګناه نه ځان بچ ساته. طالبانو ګناه نه ځان بچ ساتئ. فضل دا قتل په غوږو په سترګو باندې قتل اورېدل ما لا یغني خبر دا راځي. نو دا شکوت الى وقیع سوء حفظي فاوصاني الى ترک المعاصي، دینه پرهیز وکړئ، د دې خاص خیال وساتئ. دا څلورمه خبره ترک د معاصي، طهارت ظاهري. طالب علم ضروري ده تواضع انکساري، تواضع علم سره. من تواضع رفعه الله، چا چې تواضع وکړه هغه به الله ډېر لوی رفعت ورکړي. تواضع اختیار کړئ، عزت به الله، رفعت به الله درکړي. تواضع دا ډېر ضروري شی دی. چا چې دا اختیار کړ، اوس بل طالب به ځان نه ښه ګڼي، بل ته به په حقارت نه ګوري، بل ته به حقارت نه ګوري. د بل خدمت وکړه، بل له شی راړه. زه پوهېږم ته مشر یې، هغه کشر دی، دا واخله. ته د هغه ته په دې نظر نه ګورې، ته به د خپل اصلاح کې خپل اصلاح به کې بي به باندې اصلاح کېږي. طالبانو ته پیدار سمول، دی ته ډوډۍ کېښودل، د دې خدمت کول، دا ځان حقیر ګڼل، د طالبان اوچت ګڼل، په دې به کمال مومي. نو د یو بل خدمت کوئ، که په مدرسه کې، که اجتماعي، که انفرادي خدمت، که جماعت کې پوه شوي، او د عوامو سره ډېر ښه رابطه ساتل. دا نه چې ما ته یې دا ووایي، تا ته دې هر څه ووایي، ته غږ مه کړو پوه شوي. د تواضع د وجې نه دا تواضع ټیک نه که هغه تا ته وایي چې ته نه پوهېږې، باید نه پوهېږم، خدای دې راته دعا راته ووایه پوه شوي. تواضع مقصد دی. تواضع ډېر لوی شی دی. دي علماو د اکابرو تاسو یقین وساتئ چې کومه تواضع وه، کومه انکساري وه، د هغې نظیر به درته زه ووایم که نن زما هغه په چا کې، ځکه ولا الله دومره لوی مقام ورکړی دی. د اخلاقو د رسول پاک ته وګورئ که نه، دی کې خو دغه اخلاق
حدیث کې راځي او باندې چې راغی باندې سړی داسې رسول پاک هغه راخ کو چې رایخ کو رسول پاک دا دی کنه دا سور شو رسول پاک ورته دی وکړل وی خاطر انت واړې راکې ولا محتاج دی یعنی که هغه ته ویل چې سوق ورکې بیخ مې ولې څه وکړه نه پیغمبر لاک دی ته تا ته به یو سړی داسې ووایي تا سره به یو سړی داسې چلو کې ته به زر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره را یاده کړي پوه شوې هغه اعرابي چې راغی باندې چې پوهېده نه په قدر او په عزت باندې خلکو نو وی رای کاږه دا قادر وی مال راکه که نه هغه دې تعالی خدای درکړي رسول پاک اصحابان ته یې دله ورکوي یقین وساتئ اخلاق دې ته وایي هغه توازن الله دې تاسو کې او موږ تاسو له استقامت راکړي او دا د عباد الرحمن دا تشریح ده کله کله عامه خبره کوم بعض طالبان موږ کمرې موبایل پر موبایل خپل ذمہواری ساتي دا موبایل لري کې کې درته کنه خپل ذمہواری موږ ته نه وایي چې موږ نه چاپټ ګرځوي مجه سمبالولې نشي او طالب چیرې غلا نه کوي په دنیا کې طالب به سره پراتی دی به ګوتې نه وړي خدا چرته غل راغلی نو هغه طالب شوی دی نو طالبان نه موبایل پټوي طالب غلا نه کوي خدای دې کده ته زر کې دې ته نه خو چرته غل راغلی دی طالبان کې مرګره شي نو بیا یو کمره باندې بل کمره باندې نو د دې به خیال ساتي ښه ځکه غل ډیر دي غل ډیرې پاره جامه کې وای شي الله دې موږ تاسو د غلو نه بچ ساتي بهر خو ټول غل دي دلته هم غل دي جمعات کې غل دي په کور هم غل کې غل دي هرې غاړې ته غل دي بل یدم هم غل دي پیریانو هم غل دي پیریانو هم غلا کوي خانه د خلکو نه زمانه د غلو شروع شوه ټول ډاکوان دي او حالانکه مسلمان دا نه کوي مسلمان څه کار دی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن داسي يمشون على الارض هونا بتواضع سره واذا خاطبهم الجاهلون چې خطاب کوي دې سره جاهل قالوا سلاما سلام په متارکي ورته وي بھائی مونږه معاف کا طالبانو الله دې مونږه تاسو کې تواضع پیدا کی تکبر دې الله دې مونږه تاسو نه وباسي تکبر ناکار شی دی تکبر ډیر ناکار شی دی د تکبر انجام وګوره اول تکبر په اسمان کې کړو چا ابلیس انجام یې څه شو په ځمکه کې تکبر کړو چا انو د آدم علیه السلام زوی هغه تکبر کړو انو انجام یې څه شو کافر شو خپل ورور یې ووژو خپل ورور یې ووژو قرآن کې به ورته مفصل راځي دا د هغه تکبر وجه ده خدای پاک دې موږ تکبر نه بچو شه شپږمه خبره طالبانو دپاره شپږمه خبره څه ده عقیدې فاسده نه اجتناب کوئ عقاید فاسده فاسد عقیدو نه اجتناب کوئ روخه دومره فاسد عقیدې رالی په نوم د اسلام باندې فاسد عقیدې په نوم د اسلام باندې رالی تباریان شروع ورته فاسد عقیدې قادیانی د عقیده وګوره پرویزی عقیده وګوره قابیدی عقیده وګوره پوه اخوان المسلمین عقیده وګوره غیر مقلد عقیده وګوره پوه معتدله جبریه قدریه دا ټول دا دوه یا فرقې برابر شوي دي دا ټول دا فاسد عقیدې دي دا صرف پیسو باندې خورېږي ای لو هېټ راځي شاته نه ته د هغې نه څه خبرې هغه مونږ پېژنو پوه شوې ته ورشه د عربو د زوړ دفتر وګوره چې ستا ملک ته د سعودي په لاس باندې کوم هېټ راځي دي علماو له پوه شوې او دا چې چغې وایي دا خلاف یې کوي دا خو من خوبه مې شناسم پیران پاره ساره دا خو مونږ پېژنو دلته چغې وایي سړیه د دې عقیدو فاسده نه به
ځان ساتئ ښه د اسلافو او د علماء دیوبند په هغه عقیده چې هغوی انګریز سره هم جهاد کو هغوی هندو سره هم جهاد کو هغوی د هر چا په مقابل کې ولاړو دا خلک چې وکنه اقا خلکو هغوی ته وګورئ داسې د قاسمي نانوتي رحمت الله علیه نه د احمد حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه راوالی راځئ الى یومنا هغه علماء حقا خو اکثر مړه شو خانه اکثر مړه شو چې کوم ژوندي دي خدای دې عمرونو کې برکت واچوي او خدای دې کلکو ساتي چې ګل بسیار شد پیلا بلغدن چې خټې ډېرې شي اتیان خوېږي خټې ډېرې شي اتیان خوېږي خدای دې کلک ساتي نو عقاید فاسده نن به د هغې نه ځان ساتي نن دومره فاسدې عقیدې را روانې دي دومره فاسدې عقیدې چې زه درته څه ووایم فاسدې عقیدې را روانې دي د هغه اجتناب به کوئ د هغې نه بیا حدیث کې راځي وایي تاسو دا علم زده کوئ خو علم خو ډېر لوی شی دی عمن تاخذونه د چا نه یې زده کوئ لږ دې ته خیال وکړه عمن تاخذونه د چا نه یې اخلئ د هغه تقوا ته زور ته للهیت ته دا معاملاتو ته خیال وکړه دا نه چې ملا دې پله سبق وایي اپله دې هر څه راکاږي حلال او حرام دې نه ګوري پاک او پلید دې نه ګوري ظلم زیاتې هغې نه ته به دلته چې څنګه خیال کې خلوت کې جلوت کې سفر کې حضور کې لیل نهار هر وخت به یکشانې الله تعالی ته به ته پیش کېږي که نه الله تعالی دې مونږ تاسو له په دې علم باندې عمل راکړي په علم باندې عمل طالبانو دا ډېر ضروري او الله دې مونږ تاسو له دا عمل نصیب کړي ستاسو دومره تکلیف دا راتلل دا سختی برداشت کول د فایده به سي اوس پې ته نه پوهېږي درې لږې پې نه پوهېږي ښه دا چې خلاص شي قرآن شریف ته به په خپله پوه شي اوهو مونږ خو د ډېر لوی خیر نه محروم وو مونږ په روسته کالونې نه راتلو بل کالونې نه راتلو تا ته به کمې په خپله معلوم شي تا ته به کمې په خپله معلوم شي ځکه علم ډېر لوی شی دی ما تاسو ته هر چا دی خدای نه ورکوي ښه که ورکي ولا نو واخلي تینا آلی هغه تینا الله واخلي ښه ورکوي ولا نه وشوي علم دومره لوی شی دی دومره لوی شی چې فضیل رحمت الله علیه وایي په مابین د نبوت کې او د علم کې یو فرق یو درجه اوله د نبوت ده دویمه د څه ده د علم ده فضیل رحمت الله علیه نبوت پسې دویمه مرتبه د څه ده د علم ده نو ما وی بالکل صحیح حق ویلی دی فضیل رحمت الله علیه ټیک ویلی دی ځکه چې العلماء ورثة الانبیاء علماء وارثان د انبیاء دي حدیث سره ولګی دا خبره ټیک ده العلماء ورثة الانبیاء علماء وارثان د انبیاء دي او په مابین نبوت او د علم کې یو درجه ده اوله نبوت ده دویم علم ده دویم علم ده الله دې مونږ تاسو له علم راکړي یا علم کې نو علم د قرآن دا خو د تمام علومو سردار دی او تی ورته راوستی ته دې زړه ته لغونته داسې فکر وکړه چې یا الله زه مجرم ګناهګار یا الله تا راوستم قرآن ته دې کېنولم قرآن دې راله مخې ته کېښودو یا الله تعالی اوس یې را باندې زده کړې اوس راله په دې باندې پوهه راکړي عمل راکړي نو ته د الله نه سوال کوه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا څوک چې زما په لار کې کوشش کوي زه به ورته لارې د معرفت هغه کلاو کړم لارې د معرفت لارې به ورته اسان کړم والذین جاهدوا هغه کسان چې کوشش کوي په قرآن زده کولو کې لنهدینهم سبلنا هدایت به ورته وکړم د عمل به وله نصیب کړم چې زده مې که ورته عمل به وله ورکړم
والذين جاءوا فينا في سبيلنا زما په لار کې لګیا دي لنهدينهم سبل المعرفه زبورته سبل لار د معرفت خو چې د الله معرفت ورته ملاو شي په کتاب د الله کې الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي نو او فرق باطله او نظام ساتي او تاسو ټول فرق باطله پیژنئ هغه پیژنئ زما وینا ته حاجت نشته دی دا غدي دا ټول ذکر رسول پاک وای تمام يهود او نصارا دو یا فرقه زما امت په درې او یا فرقه ګرځي درې او یا فرقه ګرځي جنت ته بسوق دي انو دا دو یا به دوزخ ته دي یو به جنت ته دي وی کما وما انا عليه واصحابي هغه چې دیم او زما اصحاب دي په ایمان ما انا عليه واصحابي هغه چې دیم په ایمان دي او اصحابان زما دا به جنت ته دي نو خدای دې پاک دې مونږه تاسو په دې باندې راولي ځکه الله مونږ ته ولا تتبعوا السبل تابعداري مکوئ د لارې فتفرق بكم ولا تتبعوا السبيل الباطلة لسبل باطلة فتفرق بكم عن سبيلي سورة انعام كده آيات دي لا تتبعوا السبل فتفرق بكم تفرق بمعنى جداشي دي بيو سواي تبل سواي دا مناظري دا بحثنا دا مكوي خپل مقصد کې ځان کامیاب کړي د سبل باطله او ځان اوساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه رضی الله تعالی عنہ توي سوره برګدي دا صحابي دي دا فتنی و فرقي بیان کړی نو رسول پاک ورته وای اعتزل الفرق كلها ټولنا جدا شه سو په صدر کینا ولو ان تعد باصل شجره اگر کته چکونه لګي په ویخ د کجوري د ویخ د ونی کجوري پاله د بوټي پاله د ونی پاله خوري خدای سره مې یو ځای کېږي غلط بشي وشي په غلطه باندې سر کې ولا تتبع سبل الباطله مبرابي کې د لارې باطله لارې دي او ځان ته حق وایي قادیانی ځان ته حق وایي پرویزی ځان ته حق وایي شیعاګان ځان ته حق وایي نور فرقې غامیزي ځان ته حق وایي اخوان المسلمین وایي موږ مسلمانان یا نور ټول کافر دي وایي ځان ته موږ پسې موږ نه کوي خانه موږ هغه پسې نه کېږي موږ پسې نه کوي او دا نور فرقې راوتي دي معتزله خوارج جبريه قدريه ولا فتفرق بكم ځان ساتي خدای دې په لالچ باندې په تمه باندې داسې په رو دا تارا کوي نو د چا تابعداري کوو الله وی واتبع سبیلا اناب الیا تابعداري کوي د لارې دغه شه اناب الیا چې ماته د انابت پیدا کوي ماته د قربت پیدا کوي ولا تتبع سبل الباطله تابعداري مکو د لارې باطله نو د باطل لارو په باطل لارو باندې الله مونږه بچ داغین لري بعید اوساتي ابو سبل باطله ډیر خون کوي ورخه ای کې ډیر خې ډوډۍ ای کې ډیر مزیدار سيزونه پکې پولاونه پکې هر څه پکې خو هغه کې نقصان دی نور دیانت بدرنه لاړ شي صدق بدرنه لاړ شي حتی کې زوال ایمان ته بده ورسي وشي خدای دې مونږه تاسو وساتي مون خورلو د دې اسلافو د دې اکابر تابعین د دې اسلافو د اکابر تابعین نو دې په موږ اعتراض وکړي دا او کافرانه وي بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا موږ تابعین دا چې تابع پلاران موږ دا غي تابعین نو دا وایي کافر نو زه ته یا ساده سړیا قرآن نه ګوري نکبخته غرق شي قرآن وګوره کنه یوسف علیہ السلام وای ترکت ملت قوم لا یؤمنون ما ترکل دین ملت طریقہ
د قوم هغه چې ایمان نه راړي واتبعت ملت آبائي تابع شوم د دین د پلارانو نو هغه ته څه وایي یوسف علیه السلام ته څه وایي چې د پلار د نیکه په دین رواني نو هغه ته څه وایي ته وایي دا کافر وي دا د مسلمان نیکه دی وایي یوسف علیه السلام پیغمبر دی واتبعت ملت آبائي تابع شوم د دین د پلارانو یوسف علیه السلام ته څه وایي دقل ته بودرېږي لکه خرچ خټه کې ونخلي دا حق خبره چې موږ یې کوو چې موږ د پلار نیکه په دین باندې کلک روان ولې روان دا زموږ ایمان دی چې هغه حق خلکو ډېر کلک الله والا خلکو صحیح علماو صحیح عاملانو مخلصانو ځکه ورپسې روان یو ځکه ورپسې روان یو هغه دې څیزونو باندې نو ښه خو ټیک ده ستا هغه به نه نو مه ده ورپسې کوه هغه به غلط روان نو مه ده ورپسې او غلط روان پوه شوې څوک یو پسې روان څوک بل پسې روان بل پسې مه ده ورپسې زموږ هغه په حق باندې روان ښه نو موږ ورپسې ځکه روان یو واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب مو هغې پسې روان یو او ستا هغه چې باطل دی نو مه ده وای دا د کافرو دلیل دی د مسلمان دی سره ته چل کې نیم قرآن وی اتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض زرونو خدای دې مونږه خپل پلار نیکه حق زه کله کله وایم پوه شوې که د دی د علم عشر عشیر مونږ له راغی عشر عشیر نو په سرحد کې به داسې علم نه وي دی څنګه چې کوم علومو کوم حقانیتو کوم للهیتو پوه شوې کوم اخلاصو کوم علوم ظاهري او کوم علوم باطني دا عشر عشیر یو کس کې راغی هغه به سرحد بادشاهي پوه شوې سردار به یقین وساته هغه خلک لاړه چې رفت الدست خم و جام و ساقي زمونږ د لاړ نه جام خم ساقي لاړ چې رفت الدست خم و جام و ساقي به ما جز غم نه مانده هیچ بار موږ ته خو تش غمونه پاتې شو موږ تش په غمونو کې پیدا شو په غمونو کې په غمونه راته په د قوم غم دی راته را د ملک غم دی راته را د مسلمان غم دی راته خدای شته که خپل غمي راته را چې و دا زمونږ رونه ولې دا جاهل پاتې شو قرآن یو نوی حالانکه د قرآن د کول په هر مسلمان باندې مواهب الرحمن لیکي هر مسلمان باندې لازم دی چې دومره زبان عربي چې د سلیسه معنا د قرآن باندې پوهیږي نو چې سلیسه معنا باندې پوهیږي نشي نو قرآن خو زده کنه دا خو آسان دی ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر نو دا خو زده کنه ټولې دا نه کې نو مسلمان ته غافل دی خو لیکن طالبانو دا د عقل کار نه دی دا د عقل کار نه دی دا د نسب کار نه دی دا د اختیارتیا کار دولت کار نه دی دا د مینت کار نه دی دا د مینت کار نه په مینت هم نه کېږي نه به زوري نه به زاري نه به زر مې آید په زور نه ده په زاري نه ده په مینت نه ده تاسو ته چا مینت کړو الله تعالی راوستی او زه به یو سړي ته مینت کوم هغه نه راځي ته به یو سړي ته مینت کوې هغه نه راځي دا د الله والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په رحمت خپل سره هغه څوک چې رضا یې وشي ښه الله خاص کړی تاسو دی قرآن د پاره د دې علم د پاره تاسو ته دی الله او موږ له توفیق راکړي ښه صحت دی الله راکړي زه خو دې خلکو ته ډېرې دعا دغه کوم دی ما ته دعا کوي دا خویندې دا رونه ما ته دعا کوي نو زه دی ته ډېرې دعا کوم زړه مې ورته دعا کوي زه د دی په دعا چلېږم زمونږ هم طاقت ختم دی خو دعا ورته کوو الله تعالی هغه توفیق راکړي تاسو له موږ له الله تعالی دې رونو ته ډېرې دعاګانې کوي تابعیان ډېر ښه خلک دی پوه شوې دی موږ ته دعاګانې کوي زمونږ خبره ماني ورته طالبانو امداد کوي جهادونه دی کوي
وشي خدمت دی کوي ډېر ښه کارونه کوي الله دې خوشاله ساتي مقصد دا درونو اخلاص پیدا کوي ځان کې او د اسلاف او نقش قدم ته وګورئ ما ته کله کله خود تکلیفي زه په دې پوهېږم کړي مې دي کوم به پوه شوې خو دې اسلاف ما لیدلي وو هغه یو په تکلیف نو په لوږه نو په تنده نو پوه شوې او بدقه یو سبق و او دا نذیر د هغې نذیرونه که درته زه ووامه نو دا موږ د هغې په عشر عشیر کې هم نه یو ښه چې هغې کوم تکلیفونه کوم محنت کوم تکلیفونه برداشت کړي الله دې موږ ټولو له تاسو له استقامت راکړي ښه نو ورونو خدای دې موږ تاسو د حق تابع ساتي او قرآن چې کوم تعلیم را کړی دی الله تعالی دې موږ تاسو له پای باندې عمل توفیق راکړي تاسو زموږ دې الله استقامت نصیب کړي په مابین خپل کې ډېر په مهربانۍ سره په دغه سره لوی سو خیال کوي بله خبره په اقوال او افعال قبیحه او نظان ساتي اقوال افعال قبیحه مددین نظان ساتي اتقوا مواقع التهمه حدیث کې راځي ځان ساتي د ځایونو تهمتنا دا في ځای کې مو درېږه چې طالب مولا سره هغه مناسب ني هغه ځای ته موضه امده هغه ځای ته مو ورځه هغه غاړې ته مو ورځه هغه کار مکو چې مناسب ني او چې دې په لاره باندې د لارې په یو غاړه باندې روانه ښه یو غاړه باندې روانه چې بل چا ضرر ني لا تمشي في الارض مرحا مگر دا په لاره باندې ډېر چینګ مگر دا یو غاړې ته ډډې روانه داسې مگر دا خو طالبانو تاسو له خو الله یو مقام درکړی دی شان درکړی دی تاسو يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات تاسو الله څخه مقام ولوی دی نو تاسو عمل تاسو اخلاص کردار هغه منتخب يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات علم ولولا درجه دي نتاسو لوی درجه دي نتاسو دا خیال ساتي چې درجو کې هغه مطابق ژوند تیروي محتاط وشي محتاط ژوند او په احتیاط سره په عبادتو کې ډیر امام شافعي رحمت الله عليه هغه وی قم بعلم حضرت علی سے منقول لقم بعلم فلا تبغي له بدلا فالناس موتى واهل العلم احياء ودرجه په علم باندې بدل په ماخلا خلق بردي اهل علم ژوندي دي بس دا کارو کا ته خلق تدادين ورسو خپ مطلب خپ اعلى پیمانه طرحه طالبانو تاسو فضل وحمتي وي او فضل ټیم دغه ته په قران کې نظر واچو دغه پای کې تدبر وکا فکر وکا تو ګوره د ته ناسیا که ستادو را شایبه پاتې شو او چې شکتی تفوس کوا وشوي د دې مشایخو د صوفیو کرامو د اولیاء ورکی عزت ساتي ورکی عزت ساتي چې دعا کوي عامه دعا کوي سلاسل اربعه ته دعا کوي الله تعالی په سلاسل اربعه باندې رحمتونه نازل کی مونږ ته اسم ذات او دا نمونه آسان کړی دی ښا الله او دویمه طالبانو ادب دی خیال ساتي د قران شریف د ادب د جمعات د ادب د مرګري خیال ساتي ډیر ما په خپل لیدلې چې کوم سړی د طالبانو خدمت کوي د الله علم کې برکت شي یقین ساتي دوه کسان مې لیدلي یو صفات شوی دی هغه ول استاد ډیر ادب کو ډیر بیا دومره ادب به کوچ دا تنش خدمت او ادب او هغه بل ډیر ذهینو او ادب پکینو هغه خر پاتې شو هغه چې ادب کو هغه لوی سړی وته خدمت کو هغه د لوی سړی وته او صفات شوی د دې جنازې له تلو ادب ډیر لوی شی دی خدای دې موږ تاسو د بی ادبۍ نه وساتي ګستاخۍ نه وساتي از خدا خواهیم توفیقی ادب بی ادب محروم از فضل رب بی ادب تنها نه خود را صاحبد
بلکې آتش در هما آفاق ده. بې ادبه یوازې په ځان اور نه لګوي، په دنیا کې اور بل کړي. په دنیا کې اور بل کړي، دنیا کې اور بل کړي، که نه فساد جوړ کړي. علم خو دغه یو علم د طالبانو، پوه شوې؟ علم خو دغه یو علم دی، خو د دې مثال وایي، د علم مثال وایي چې یو سړی دی د هغه سینه پاکه ده او هغې ته علم راغی، نو دی به دنیا رنګ کړي، دنیا ته به خیر، برکت، اتفاق، خوشحالي، اخوت، د اسلام شرایع هغه به ښکاره کړي. بل سړی دی هغه علم وکړو خو سینه یې ګنده ده، ګنده ده، هغه به په دنیا کې فساد پیدا کړي، فساد به پیدا کوي. د دې ډېر نظایر دي او د دې كقطر صوار فی الاصداف در، باران وریږي، باران نو دا یو موسم دی، په دې دریاب کې کته شیپۍ پرتی دي، شیپۍ نو هغه دې سر له د دریاب راشي، دې سر له راشي، ساس کې د باران په کې وشي که نه، نو هغه نه هغه ډوبه شي، کته لا شي ویښته ملغلره شي، بیش قیمته ملغلره ترې جوړه شي، دغه ساس کې د باران نه بیش قیمته ملغلره جوړه شي. ځکه هغه دغه موسم کې بره د دریاب ته راشي، دا خوله داسې کړي، شیپۍ بند دی داسې راشي، نه باران پکې ساس کې ورشي، نو هغه کته ځي، هغه ساس کې کته ملغلره شي. ففي شدق الافاعي صار ثم، ادا مار خامات مار پیژنې کنه، نو مار دا چې راوځي د دې باران ته خوله داسې وازه کړي، نو د خوله کې چې ساس کې پرېوځي دې خوله کې هغه زهري قاتل شي. باران خو یو باران دی، اسمان یو اسمان دی، وریځ یو وریځ وه، ساس کې د باران یو ساس کې دی، د هغې کې شیپۍ ملغلره شوه، چې په شیپۍ کې پرېوت ملغلره شوه، ولې صفا وه، پاکه، او په خولې د مار کې زهر شو. علم یو علم دی نور، دغه کتابونه دي، دغه حدیث دي، دغه فقه ده، دغه اصول دي، دغه منطق دی، دغه صرف دی، دغه علومه دي. خو که د صحیح سړي سینې ته لاړ دنیا ته به رنګ کي، او که د ناکاره سړي سینې ته لاړ دنیا ته به داسې یو فساد پیدا کي. حدیث کې راځي ان شر الشرار شرار العلماء وان خیر الخيار خيار العلماء، بهتر د بهترینونه بهتر علما دي. وان شر الشرار شرار العلماء، ناکار د ناکار نه ناکار علما دي. دو قسم دي، علماء حق، علماء سوء. علماء سوء هغه دي چې په کرایي ټټوان دي خرڅېږي، بس ارته تخوي وای شي، ارته تخوي. خدای دې موږ د هغې نه وساتي، الله دې موږ د هغې نه بچ کړي، تښتئ د هغې رقم. دا یاد ساتئ، ادب او علم سینه پاکه غواړي. خدای دې زمونږ ستاسو سینې په ذکر سره پاکې کړي. الله یادوي، قرآن وایي، سینې به پاکې. الله تعالی دې زمونږ ستاسو استقامت نصیب کړي. معاشرې د خاص خلقونه اجتناب کول، چې یو غله شرعا عقلا غلط دی، د هغه نه اجتناب ساتل. هغه خو خلکو مجلس کې کښېنئ، ذکر کېږي او قرآن هغې ترجمه کوي، ته ورته غوږ کېږده، که نه پوهېږې تپوس وکړه، هغې کې کېږده. ناکاره مجلسونو ته مه ځئ. د هغې وجه څه ده؟ ضرورت دپاره یو ملګری لیږه، وایي دا شی راړئ، دا ټیک ده، ضرورت دپاره ده. خو هسې ته بازارونو کې مه ګرځه چې چکر لګې. ځکه ابغض البلاد الی الله اسواقها، ابغض د بلادو نه الله ته بازارونه دي. بازارونو نه ځان ساتئ، اجتناب کوئ. او بل بهترین د الله تعالی ته محبوب الله ته څه دي؟ مساجد و جماعتونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم
تاسو کو چې بهترین ازمکه کومه ده جبرائیل علیہ السلام الله نه تاسو کو نو بیا وی یا رسول الله ثم دنوت بیا دومره نږدې شم ما دنوت قط چې چېرې دومره نه نږدې شوی وی څومره نږدې شوي وی زما او د الله په میانځ کې او یا زره حجاباتو او یا زره حجاباتو نو ما تاسو کو چې ناکاره ځمکه کومه ده اسواق بارانونه بهترین ځمکه کومه ده بهترین ځمکه کومه ده جمعتنا ما رياض الجنة يا رسول الله قال المساجد جمعتنا سيدي باغي شيء جنة يا رسول الله قال المساجد جمعتنا نخدای من جنت کې کینو لیوخا الشيخ اکبر دا په تفسیر اکبر کې ثابته کړی ده چې د دې جمعات نه د دې جنت نه به د اخرت جنت ته دی نو طالبانو په جنت کې به خوشاله یو کنه خوشاله اوسئ سړی لوګه ته پرې دی دا به هلته ګورو بیا ښه دلته ځان مه مړو دلته ځان مه مړو که ته دوره دی وږې ما سره یو ملګری ګېډو غونته کې هغه زما په لوګه پروا نه زما زه خو نه سبا به شي بله ورځ به شي نن نه سبا به یې وخورو که نه دا څه خبره ده اوس بیا نه په وخت باندې نه وخت مخ پرېږده سړی ګېډې پرېږدئ طالبانو ولې پرېږدئ ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته وګوره که نه هغه د لوګي نه ګرځېدی نه شو خلکو به وی د باندې مرض دی میرګي دی پې میرګي پې نو غوټه وه دی به پې خپه دلته کېښوده نه پې میرګي و نه غوټه و هغه وایي د لوګي نه به زه بېهوشه شوم بېهوشه به شوم د لوګي نه به پرېوتم نو هغوی ته الله کوم علوم ورکړو او ستاسو ټول د مړۍ نه بېهوشه کېږئ که نه دومره وخورئ چې بیا بېهوشه یې ښه دا فرق دی نو علم دغه ختم شي خانه هغه د لوګي نه بېهوشه کېدل اته د مړۍ نه بېهوشه شي اکلت دړی و شربت چاټی ثم لتخنی بیا ودې شي دا ځکه علم کم شو او دا یاد ساتئ زما استاد دلته چکېسر مولانا ادریس رحمت الله علیه ډېر لوی صوفي ډېر لوی عالم په دې منطق کې یو دریاب دلته وخت به سبق الوی 12:30 بجې به ډوډۍ چې وخوړه چای به وڅښله سالمان ته به په وږي نو ما ورته ویل چې دا ټول د سهار چای نه څښوي نه وی زړه چې وږی نو خبره اثر کوي طالب دې زړه ته سبق کوزېږي نو موږ ځان وږي ساتو چې ستا زړه ته دا شی ضرورتي دا علم ضرورتي ښه که تاسو ځان دور ماړه کوئ چې هغه وتمبېږي پې پې وتمبېږي وایي که ته پوه هغه پې وتمبېږي دوره ځان مه مړوي ښه بس د مؤمن حق فی جلف الخبز والماء وچه ټوکره ډوډۍ راواله او ورته راوسکه هغلته کې بس دا حق دی د ابو هریره زموږ اول استاد دی په حدیثو کې د هغه حال وګوره د لوګي نه را پرېوت بېهوشه به شو داسې حال او یو ځل د یو یاد تپوس یې وکړو حضرت عمر نه رضی الله تعالی عنه نه هغه ورته التفات ونه کړو نو بیا یې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه چې دومره وږی یم که ته راته وایي چې ډوډۍ ده راځه چې ډوډۍ وخورې بیا هغه هم څه التفات ونه کړو وی بیا مې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نه رسول پاک راته وی راځه چې راغله رسول پاک کور تپوس وکړو چې کور کې څه شی شته دی د خوراک وی دا یو پیاله یا کنډورې پی دي دې کنډولي کې دا تاله چا کور والا یاد کا غیر راوړي دي اصحابان وی دقه یو شی دی وی خدا کنډول کې دا پی دی وی او ابو هريره ته आवाज وکړ ابو هريره لړشه اصحاب صفه څومره طالبان چې ناتي هغې ته ووایه را ابو هريره وایي ما پړه کې وي دا زمانه کېږي او رسول پاک وایي دی راوله وایي امر و حکم ما وی چې دا لاړ شه وی چې رالم هغه له شل کسانو څومره کسانو شل 25 کسانو هغه نو چې رانوستل کېناستل ټول وی ابو هريره دی له ورکه دله مې جام ورکو هغه سکو دغه یو غذا ده بهترین
هغه به مور شي بله 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 ټول هغه کنډول پی خلاص نه کړل خانه هر یو داسې مور شي لکه شیناس بالکل هغه کې تګي ناسو بیا رسول پاک وخاندل ورته ابو هريره څوک پاتې دي وی ما تا پاتې یو وی وی توسکا ابو هريره وی ما وسکو ما چې حضرت بس وی بیا وسکا و چې ته ډېر وګوي وی بیا مې وسکل وی ما چې حضرت بس وی بیا وسکا په درې لري راته وی بیا مې وسکل بیا ځای نو وی ما چې حضرت بالکل نور ځای نشته دی نو وی خاندل بیا رسول پاک واغسته نو وی اسکل په خپل ښه دا معجزه و د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ښه چې هغه کانډول پي چې دیرش کسان هغه اسکی دا معجزه و مطلب می دا دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه زمونږ اول استاد په حدیثو کې نو د استاد تابعداري په کاری کنه نو که لوګ راشي نو پروا مساتای ښه که لوګ راشي پروا مساتای کله به لوګي کله به ډیرې کله به لګي دا پروا مکو کله به خی کله به بدی دا پروا مساتای ستا مقصد قرآن ذکول دي که دوره دي دې راشي دا څه خبره ده هیڅ پروا مساتای او الله بنراولي الله بنراولي تاسو باندې به الله د دین زیات انعام دا کوي والله دې موږ تاسو له د فاسد عقیدونه او د ناکار خلقونه اوساتي الله دې استقامت راکړي الله تعالی دې زموږ استادو خیر دارین نصیب کی اقوال قبیحه عقیده ځان اوساتي ځان بچ کی فضل خبرنا بل فضل خبرنا د دین ځان اوساتي الله تعالی دې موږ تاسو له اجتناب د فضل خبرنا راکړي بل خبره اجتناب د ناکار مجلسونه د علماء سره کینې طالبانو سره خپل کې علم کې خبره کوي آیات کې تفوس کوي یو ما مسله معلوموي او خپل کې ځان سره مرګري سبب اړوي په کمره کې دوه کسانی سلور شپږ کسانی لس کسانی ناسیا او سبق پر سره هغه مرګورو سره اړوخه دا بدلوي لغی الله دې موږ تاسو لپاره استقامت راکړي نو ګورئ دې په خیال وکوي چې سهال دی کله سړی څخه پیسه ني کله هیڅ درک ني ته وایه ما چاته الله تعالی وستا امداد کوي خو ته قرآن ته کښېنه ځکه الله رسول پاک ته لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهد الحیاة الدنیا رسول پاک ته الله څه وایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دي طالبانو سره کېنه دي طالبانو سره کېنه دی سارو ماښام الله یادوي لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة دا تازگی د حیات دنیا دا دغه پر مګورخه مؤمنانو تاسو چې په لار باندې دی قل للمؤمنين يغضضن من ابصارهم مؤمنان ته وایي نظر حفاظت کوي د جبو حفاظت کوي نظر حفاظت کوي او تللو طریقه ده کوي مؤمنانو خود ته وایي چې تاسو خیال ساتئ تاسو ډیر خیال ساتئ خود دې سورۃ نور وایي دا غي نه مخکې دې سورۃ نور شروع کی چې دې ایمان اسلام دین هغه محفوظي سورۃ نور دی وایي ګوري دي او وایي دي او ځان به پوهه کی نو دین به محفوظ شي ابروع عزت وقار الله ته قربت هغه به راشي الله په کې نور پیدا کی ځکه چې ګناه نه نور راځي الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من زيت شجرة لا قتيل شجرين لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يدوي خبل مؤمن ليه سجده خوش قرآن علم ورسرراشي نور على نور يوصلهم كل مولد يولد فلا فطرة الإسلام فأبواه يدوّدانه ينصرانه أو يمجسانه مرو بلاري يهودي نصراني مجوسي کی نجي کله دې کلمه وای نور على نور نور راشي په نور باندې نو د دې اجتناب د اغینا اجتناب کول
د هغه څیزونو نه او خود ته ویل غواړي سورت نور وایي دوشي او تاسو به تحاشا مګرځي به تحاشا مګر کې دا د دې د عزت خبرې دي دا د دې د وقار خبرې دي بل طالبان حسن سے وای لا يحسن العلم براحة الجسم علم پر راحت د جسم نه حاصلېږي ښه چې زه ډېر په راحت کې یم نو ما ته به علم حاصل شي مستقله کمرې او خو مې ډډه لګولي نه وی خوب به هغې کې هغې کې خوبي هغې کې به ته موبایل ته ناستې هغې به ته موبایل ګورې که ته به سبق ګورې چې دا موبایل ورڅخه یې که نه بس وایي دی علم نشي کولی دی علم نه پاک دی علم نه پاک دی وایي ښه دې کې دوره جراثیم دي د دجال جراثیم په دې موبایل کې دي تعلیم مولا له زهر قاتل دی زهر قاتل دی پوه شوې ګورئ یې ما اکه ګورئ یې نو ذهن به خراب کی نوړه به خراب شي افکار به خراب شي سوچونه به خراب شي یو دا پیر الفقار صاحب پې پوهېږي یو پې زه پوهېږم پوه شوې دا زهر قاتل دی ښه ګورئ یې ما ساتئ یې ما او وړوکې ساتئ دغې نه ځان وساتئ پوه شوې او ساتئ یې چې دا نه وایي چې ملا څنګه دی خو ګورئ یې ما چې بالکل وی نه ګورئ دا بیا په قصد سره قصد دی ښه د دې څیزونو نه ځان صبر کا لا يحصل العلم براحة الجسم براحة الجسم علم نه حاصلېږي ښه خدای دې مونږ تاسو هر محنتي مقدمه راحتي بود هر محنت دا مقدمه د راحت ده دا سختی برداشت کی دا راحت بدر کوي د لخوا طالبان تاسو الله تعالی غوړه کړی نو تبل مؤمن غوړه کو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه الذي واقع برمخ کی راضي قران کی ښه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم طول ملشو هغه طول ملشو به وبو هغه بل غوړه کو په ځان باندې ښه نو الله دې موږ تاسو لا په دې خبرو باندې توفیق راکړي الله تعالی دې زموږ اساس او دعا او ناستا راتل قبول کړي او الله تعالی دې زموږ اساس استقامت اگر لراکی صرف مگدن شروع کولا چې راجم شو او دعا وکړو سبق په سبانه کې خیر شروع کو جمعې ورځ ده او شروع وکړو سبق به په الحمد کې بلیګیایو چې اول بیا به اول چې ولې سورة فاتحه مقدم شو اقرا باسم ربك الذي خلق مقدم نشو دا به سبا کې خیر وو صرف نن مای چې جمع شو دعا وکړو او الله دې تاسو له موږ له استقامت راکړي او الله دې زموږ د ټولو نه رضا شي الله تعالی دې طالبانو له حوصلې لویې کړي چې حوصله دې لویه زړه دې لوی که نه هر څه به خدای پاک درکوي تنګېږئ مه طالبانو اول کې تنګي بیا راحتې ښه او دې خلکو ته دې مونو ته دې ملک ته دې قوم ته مسلمانانو ته دې خویندو ته دعاګانې کوئ چې کور کم کور کی بیماری که ستاسو کورونو کې زمون کورونو ټول کورونو کې دعا وکړئ چې الله تعالی هغې له شفا کامله ورکړي الله صحت ورکړي او ستاسو زمون استقامت نصیب کړي په دا خبرې ډېرې وي نور به خیري نن خو صرف دعا وه سبق نه و سبا به سبق و دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة رب اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات دعاوكي الله تعالى منك سمرة سورة ياسين ويا الله تعالى يدي برکات ثوابونه والد محترم او زمونی کو او ټول لوی وړو ته ورسي الله تعالی دې زموږ اقارب ته ورسي څلور واړو طریقو حضرات ته دې الله ورسي ستاسو کورونو کې دې الله خیر راولي برکت راولي استقامت راولي الله دې ستاسو رزق کې برکت واچي الله عمر کې برکت واچي الله دې زموږ سینې علم ته کلاو کې الله دې موږ له توفیق راکړي طاقت راکړي صحت راکړي سو بیماری
الله دې ټول له مشرانی کشرانی الله دې صحت ورکي الله باران د رحمت او شکریا نشو ادا کول او الله دې طالبان له وسعت د دې پړه کې دي الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اگر که حاجت لږی دی بل غوره کوي خدای دې مسلمانانو ته د دې کورونو کې خیر کې زموږ یو دوست نن سعودي نه راځي دعا وکړي الله په خیر سره راولي الله تعالی دې خوشاله ساتي نور دوستان دې بار تللی دي الله خوشاله کی څوک عمرې لدی الله تعالی دې دغه دعاګانې قبول کی څوک راځي مریضان دي الله تعالی دې خوشاله کی بل وطن کې نور دوستان دي الله دې مسافران ټول له خیر ورکړي څومره مسافران دي په دې عربو ممالکو کې په یورپی ملکونو کې الله تعالی دې کامیاب او خوشاله ساتي زموږ د ملک حفاظت دې الله وکړي د قوم حفاظت دې الله وکړي د افرادو د مجموع حفاظت دې الله وکړي د علماو حفاظت دې الله وکړي طالبانو حفاظت دې الله وکړي طالبانو کورونو کې دې الله خیر الله دې موږ تاسو له خیر راکړي برکت استقامت راکي الله تعالی دې زموږ استاد ټولونه رضا شي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.